بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خان سچر نه یو کنه تاسو په خدمت کې حاضر دي. نن چې تاسو رقم ټاپک چې هغه ټچ کوم هغه انډیا کې چې کوم ماشومي سره ظلم زیاتې شوی او دومره الکان روتیو هغه پورې خنداګانې کولې اوازونه هغه ته نقصان هم کېدی شو ځکه چې دا هغه چې کوم आवाज وکړو او کم احتجاج وکړو او کم قدم سره هغه مضبوطه ولاړه و دا قابل فخر ده. دا سه لوریانو تربیت زمونږ د پاره دي ځکه چې یو ریلیجن یو مذهبم داسې نه کوي چې هغه ریلیجیس وایلنس انسټیګیټ کوي یا پرووک کوي. دا خپل رائټس ته ایکسرسایز کوي او د خپل رائټس لپاره ولاړ و. نو زمونږ نن چې کوم د حالات د دې ولیدو نن د دې لپاره دي داسې بد نور چا ماشومې خور به لور به هغه سره ونشي. مونږه چې کوم انټرنیشنل بودیز دي د یونایټډ نیشنز کمیشن اون هیومن رائټس هغه به تاسو سره لګ شریک کوم او دا کاپی وسره اٹیچ کوم ایمیل ولګي یونایټډ نیشن ته داسې نور امنیسټي انټرنیشنل هیومن رائټس واچ او داسې نور ان جی اوز دي هغه ته لیکه بار چې کوم پوری جواب نه درکړي خپل قلم او علم استعمال کو. زموږ لویرز بیرستران لګ وخت نیمه غنټه کنټریبیوټ کې په ایمیل باندې ټول ورولېږي هغه پوری وته ریمایندر لګي چې جواب راکړي. دا زموږ د تاسو ټول ذمہ داری ده ځکه چې دا سه یو مذهب هم نه دی چې هغه ریلیجیس لکه وایلنس یا هیټ پرووک کوي. اسلام زموږ د ټولو ژوندۍ ده مذهب دی د مسلمان د پاره. نو پدې کې زموږ رائټس پروټیکټډ پکار دي. United Nations Commission on Human Rights way freedom of religion or belief is guaranteed by Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Declaration on Elimination of all forms of intolerance, but and of discrimination based on religion or belief. That protected the that reference was a court ke intersection of freedom of religion or belief with other human rights. ICCPR Article 19 wise Section 2 ke any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law. دا قانوني تور باندې دا پکار دي د باندې کوم اکشن واغښتې شو سپوري دا مت نظر کې ایرول نه دي ډېر داسې واقعیت شي بیا د مخکې لپاره پریشانې جوړيږي. داسې لوریانو تربیت کول چې خپل ځان ډیفند کول شي په ایمان باندې اسلام باندې مضبوط وي ان شاء الله. وومن رائټس پای کې وای ICCPR کې CEDAW Article 2 states parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women. نو داغه چې کوم د اوازونه لګي د وومن رائټس لپاره نن چې دا د وومن رائټس ته د لپاره आवाज اوچت کړی شي او ویلي چې هغه ډپارټمنټس ته هغه انسټیټیوشن بودیز ته زمونږ مقامی لوکل او ګلوبل ټولو ته د دې باره کې لکه کنډم کو داسې حالات. نو امید لرو دا انفارمیشن به تاسو ته پکار راشي او نور تم شیر کړئ. الله پامان.